ډیرو عزتمندو محترمو مسلمانانو ورونو او خویندو، نن درته یو خاص او ډیره عظیم الشان اسم اعظم والا وظیفه چې دا ډیره برکتی او ډیره حیران کن کمالات والا مجربه او عالی شان وظیفه ده. محترمو، دا وظیفه د اسم اعظم وظیفه ده. الله جل شانه په دې وظیفه کې ډیر رازونه ساتلي دي. محترمو، دا وظیفه د خپل حاجاتو د پاره، د خپل مشکلاتو د پاره، د خپل مصائب او تکلیفونو ختمولو د پاره، د نوکرۍ د پاره، د رشتې د پاره. محترمو، دا وظیفه د خپل معمولاتو د زندګۍ یو معمول وګرځو. محترمو، نو الله جل شانه با زمنګ او ستاسو ټول حاجات دا بخپل خزانو د غیبونو پوره کړي د دې وظیفې په برکت سره او د دې وظیفې په وسیلې سره او په خپل فضل و کرم سره. نو محترمو، دا وظیفه د خپل حاجاتو د پاره خامخا مونږ او تاسو وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال د پاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نا ساتم چې تاسو بروغ جوړ یې، په صحت با برابر یې. الله جل شانه د دنیا او آخرت ټول خوشحالی نصیب کړه. محترمو، نن درته د عظیم الشان وظیفه د اسم اعظم وظیفه چې محترمو ډیره بابرکته او ډیر رازونه پکې الله جل شانه فټ ساتلی دي په دې اسم اعظم کې. محترمو، د دې وظیفې په برکت او په وسعت سره محترمو الله جل شانه ډیر خلکو حاجات پوره کړي دي. محترمو، ډیر خلک په مشکلاتو کې راګیر وو چې دا وظیفه یې کړې ده. محترمو، الله جل شانه د هغوی مشکلات آسان کړي دي او مشکلات یې ورله حل کړي دي. محترمو، چا چې د کم مقاصد د پاره د مقاصدو د پاره دا وظیفه کړې ده، الله جل شانه په خپل مقصدونو او مقاصدو کې کامیابی الله جل شانه ورته ترلاسه کړې ده. محترمو، کو چا تا پرشته کې سر رکاوټونه دي، نو الله جل شانه د هغوی رکاوټونه د دې وظیفې په برکت سره دا ختم کړي دي. محترمو، چې د چا په نوکرۍ کې څه قسمه رکاوټونه دي، نو الله جل شانه د دې وظیفې په برکت سره په خپل فضل و کرم سره هغه ختم کړي دي. نو محترمو، دا د اسم اعظم وظیفه ده، ډیره برکتي وظیفه ده چې مونږ او تاسو یې قوم د خپل حاجاتو د پاره، د خپل مشکلاتو د حل کېدو د پاره، د مقاصدو پوره کېدو د پاره، د مصائب او تکالیفونه د نجات د پاره. محترمو، د خپل نوکرۍ د پاره او د رشتې د پاره دا وظایف دا اسم اعظم دا د خپل زندګۍ د معمولاتو نه یو معمول وګرځو. نو الله جل شانه با زمنګ او ستاسو دا دنیا او آخرت خوشحالی او حاجات او مشکلات به الله جل شانه زمنګ آسان کړي او حاجات پم پورا کړي. او کوم رکاوټونه چې زمنګ مخې ته راځي په زندګۍ کې، که د رشتې باره کې دي او که د نوکرۍ باره کې دي، که نور څه مقصد وي زمنګ په زندګۍ کې هغې باره کې وي، نو الله جل شانه به هغه ټول رفع د پکړي په خپل فضل و کرم سره او د دې وظیفې په برکت سره. محترمو، راځو د وظیفې طرف ته. وظیفه به په څه طریقه باندې کول وي، طریقې کار او ترتیب یې څه دی؟ محترمو، د دې وظیفې دپاره څه ورځ شرط نه ده، څه خاص ورځ نشته دی. او محترم، یو دوه وختونه د دې دپاره خاص دي، یو سحر د مونځ نه بعد او یو ماسخوتن د مونځ نه بعد. محترمو، د سحر د مونځ نه بعد به دا وظیفه 600
او څلور اتیا پیری یعنی 684 مرتبه دا وظیفه کول دي. هغه څنګه دي محترم؟ هغه دا الفاظ دي: یا حلیم، یا علیم، یا علی، یا عظیم. نا الفاظ بیا ووري: یا حلیم، یا علیم، یا علی، یا عظیم. محترم دا الفاظ با شپږ سوه او څلور اتیا پیری یعنی 684 مرتبه ویل دي د سحر مانځه نه پس. او بیا محترم د ماسخوتن مون نه پس با بیا یو سایت ته چې مونږ ختم شي طبقې نه د هغې نه پس با دا وظیفه بیا 684 مرتبه یعنی شپږ سوه او څلور اتیا مرتبه به دا وظیفه وکړئ. بیا به محترم سجدی لاړ شي او په سجده کې به دا الفاظ ووایي: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظیم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظیم. بیا به محترم راپاسې او د خپلو حاجاتو د مشکلاتو حل کېدو دپاره، د مصائب او تکالیفو نه د نجات دپاره او د نوکرۍ او د رشتې مخې ته چې کوم رکاوټونه د هغې دپاره به د الله جل شانه نه په یقین او په توجه سره دعا وغواړئ. الله جل شانه به ستاسو ټول حاجات پوره کوي، مشکلات او مصائب او تکالیف به دنه لرې کوي. محترمو او په رشتې کې او په نوکرۍ کې کوم رکاوټونه دي هغه به الله جل شانه رفع دفع کوي. محترم دا وظیفه په خپله هم وکړئ او د ثواب په نیت باندې نور ورونو خویندو سره هم شیر کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.